रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक दिलचस्प वीडियो जो कंप्यूटर के से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज इंशाल्लाह मैं उर्दू और पश्तो दोनों ज़ुबानों में आप सेमेंटिक गूस 7.0 पर विंडोज़ सेमेंटिक गूस 7.0 पर विंडोज़ से खिलता जुड़ा हुआ संगी भी जुड़ेगी इस तरीका है इंशाल्लाह ये तरीके बंदी दूसरों जो बेहतर जुड़ा हूँ वो इंशाल्लाह दी सुकुम दी गूस्ट सुकुम फाइल दे दो सुकुम इंस्टॉलेशन फाइल दे अगर इंशाल्लाह जो तो इस्ता अगर सुकुम डिस्क्रिप्शन की वजह अगर लिंक वेयर को इंशाल्लाह अगर तो सिर्फ दोनों इंस्टॉल शुई दी द पार यू ऐसो इमेज जुड़ेगी अगर इंशाल्लाह जो तो इस्ता ऐसो इमेज संगी जुड़ेगी अगर तो इस्ता خپله یو ویډیو کوم خو ټولو نه اول تاسو ته ضروري دا دی چې تاسو پارټیشن ایمیج څه کوم دی عام ایمیج څه کوم دی کمپیوټر کې جوړیږي خو عام ایمیج څه دی هغه ځای زیات نسی سپیس زیات نسی نو دا ګوس څه کوم دی د بهترین سافټویر دی دا ډیر بهترین طریقې سره کیږي او ډیر لږ ځای نسی دا کله کیږي دا اله کیږي کله تا وینډوز مکمل طریقې سره انسټال کا کمپیوټر کې ټول سافټویر د انسټال کو هر شی د وکم هغه ډیټ باندې هغه ټایم باندې ته کمپیوټر بوست یعنی ګوست مطلب بیک اپ ایمیج او ته بیک اپ جوړوای شي ټیک شو نو اوس کې راځو سیمنټیک ګوست 7.1 फॉर विंडोज सिमेट्रिक गूस्ट 7.1 फॉर विंडोज क्या है, किस तरह काम करता है, इसकी कितनी तरीके है, किस तरह बनता है, किस तरह बनाया जा सकता है يعني څه خطه جوړیږي دي څه طریقې دي زه تاسو ته ښیم راشو چې ګورو ان شاء الله زه کسان کېدای شي زه کمپیوټر سکرین باندې تاسو ته وښیم طریقې او په الحال ان شاء الله چې زه د بورډ باندې تاسو ته وښیم تاسو ان شاء الله دینه خپل هغه وکړئ دوی طریقې دي یو د بیک اپ جوړوله یو د ریسٹور کوله چې کوم بیک اپ تو جوړ کو ریسٹور کوله एक है बैकअप बनाना और दूसरा है बैकअप रिस्टोर करना इसकी दो तरीके पहले मैं आता हूँ बैकअप की तरफ कि बैकअप किस तरह बनाते हैं यानी बैकअप से खेलता जुड़ा हुआ शू देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोस्ट के दो किस्में हैं यानी दो किस्में नहीं दी गोस्ट नंबर एक देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोस्ट नंबर एक फ्रॉम पार्टीशन टू पार्टीशन यो दसी गोस्ट जैसे पार्टीशन आता बल पार्टीशन था डेट वाला वे मकमाला बैकअप ही जुड़ा हुआ यो दसी जैसे द विंडोज इमेज दे from disk to disk کوم وینډوز ایمیج دی مثلا सी डिस्क ته सी نه ته مزه डी ته جوړوي ان شاء الله डी تړاوي ہے کہ دوسرا ہے डिस्क टू डिस्क یہ دی خپل طریقہ دی ٹھیک شو یہ دی دوی طریقې دی یو دی بیک اپ بنانا یو دی ایک ہے بیک اپ بنانا اور ایک ہے ریسٹور کرنا یو دی بیک اپ جوړواله یو دی ریسٹور کول اور ډیره خولي ویډیو دی انفارمیټیو ویډیو دی ان شاء الله تاسو دینه لطف اندوز شئ و ان شاء الله ما به دواونو کې یاد ساتو راځئ چې اوس کې طریقہ زده کوو کله چې د گوز جوړه او البته داسې شال وکړي ISO फाइल पर जोड़ किया गूस बनाने से पहले आपको पहले एक ISO फाइल बनाना पड़ेगा जिसका लिंक में इंशाल्लाह फाइल को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंशाल्लाह उसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ वो सब अगर जुड़ाऊ गूस जुड़ाऊ अवाल पे सकूँ लोकल नहीं क्लिक वकूँ मु गूस जुड़ाऊ बैकअप से जुड़ाऊ मु लोकल باندې کلیک وکړو ټیک شو پارټیشن ټو پارټیشن جوړو صحیح شو یعنی یو پارټیشن مکمل بل پارټیشن تړو صحیح دی چې دینه څوره پیلونه یې سودی کمپریس کیږي او هغه کې مثلا سینې ته ډی تړاوي سینې ته ای تړاوي اپ تړاوي دا مخکې سٹور کیږي اني ټایم هغه ته ایکسپلور کوي شي پیلونه تر وباسا شي دا وایرس نه وي دا ډیر خپل ایمیج ده خو هغه ټایم خالي او سپیس زیاته کیږي دی سپیس کم دی نو د ډیر زر کیږي اول څه مو جوړو بیک اپ جوړو ٹھیک شو کریٹ بیک اپ CRE موز بیک اپ څخه کریٹ کوو بیک اپ څخه مو کریٹ کوو کریٹ بیک اپ څخه مو کریٹ کوو اول به څه کوو اول به مو کلیک کوو پارټیشن ډیسک ته تعلق تو نشته ته پارټیشن کلیک وکړي پارټیشن ته کلیک وکړي بیک اپ جوړای ټو پارټیشن دا پارټیشن بل पार्टीशन ته سړی سیک ته اړوي ډی ته اړوي چې ته ټو पार्टीशन په کلیک وکړي ټیک شو دا کوم انټرفیس به ته کلوز شي کې به ته دا شی وکړي
که بیا ته مثلا یو سی څه کوم ډرایو دی دی بیک اپ جوړوي وینډوز بیک اپ دي ته وینډوز بیک اپ څه جوړوي بیا به ته څه کوي بیا به ته اندغ پارټیشن باندې کلیک وکړي نو بیا به څه وکړي بیا به وکړي ټو ایمیج بیا به څه وکړي ټو ایمیج ټیک شو ټو ایمیج به وکړي ټیک شو دا ته لاندې یو آپشن بل دی فرام پارټیشن فرام پارټیشن ټیک شو اوس کې موږ جوړو چې اوس زموږ جوړو بیک اپ اول مې درته وښیلو څه اول څه کله پارټیشن یو پارټیشن ته بل تړی اول به پارټیشن نه کلیک وکړي بیا به پارټیشن بیا کلیک کوي پارټیشن ټو پارټیشن بشي یعنی سی پارټیشن ته ډي تړی ای تړی ای تړی دا پارټیشن به ته وشي ټیک شو هغه نه علاوه که ته غواړې څه د سی وینډوز کومه ورکې پراته دی وینډوز د سی پارټیشن وکړي سی پارټیشن دپاره به ته داسې وکړي ته به اندغ پارټیشن باندې بیا کلیک وکړي او ته به څه وکړي بیا به ټو ایمیج باندې کلیک وکړي ټیک شو ټو ایمیج باندې یعنی مطلب دا دی سی کوم پارټیشن دی کوم ایمیج دی سی څه کوم دی دی به بیک اپ جوړ شي ته سی کې جوړوي ډي کې جوړوي ته اپ کې جوړوي ته کوم پارټیشن ته یو اس بي کې جوړوي دا به مطلب چې کله ته پارټیشن باندې جوړوي دا خبره نوٹ کوئ څو جوړوي ته به پارټیشن باندې کلیک وکړي لوکل نه به وکړي پارټیشن نه به وکړي جوړوي بیک اپ جوړوي ټو پارټیشن نه به کلیک وکړي چې شي بیک اپ د ډیسک بیک اپ جوړوي که بیا د سی وینډوز بیک اپ جوړوي بیا به ته همدغه لوکل باندې کلیک وکړي بیا به ټو ایمیج باندې کلیک وکړي ټیک شو دا خو وشو تا بیک اپ شروع شي چې کله تا بیک اپ وشو هغه نه بعد به ته بیا دوباره کمپیوټر څخه کله ته بیک اپ د وکړو ریسټارټ به کړي کمپیوټر به لوډ شي خپل هغه ته ته به هغه سی کې تو چولی وي ډي کې تو چولی وي کوم پارټیشن کې تو چولی وي هغه به ته چک کړي کله چې هغه ته چک کړي ته وکسي هغه به پراپرټي وکسي هغه څومره ځای نیولی دی ټیک دی نه دی ټیک کله چې ته ولید هغه صحیح دی هغه نه بعد به بیا څه کوې هغه نه بعد به ته اوس څه کوې کله تا ته ضرورت شو هغه ډیټ ویر کا هغه ډیټ کې چې تا ته پاتې چې کمپیوټر کې تا ډېر زیات فایلونه چولي هغه ډیټ څه کله ته ویر کړو هغه ډیټ باندې به هغه ټایم معلوم وي هغه ټایم نه بیا ته دې پارټیشن څه کوم دی ایمیج جوړوای شي یعنی ریسټور کوای شي اوس مو ریسټور کوو ریسټور څه کله مو کوو کنه ریسټور کې مو څه کوو اول مو چې کوو اول ټو ایمیج مو کولو اول مو څه کولو ټو ایمیج اوس به څه کوي بیک اپ کې ټو ایمیج دی ریسټور کې کې هغه دی آپشن کې په ریسټور کې فرام ایمیج دی یعنی هغه ایمیج جوړ شو هغه ایمیج نه ته اوس ریسټور کوي دې کې به څه وکړي دا لوکل باندې به کلیک وکړي پارټیشن به کلیک وکړي فرام پارټیشن به کلیک وکړي اول څه ته پارټیشن ډي کې ته کوم پارټیشن چولی دی ته بل پارټیشن تړاوي ټیک شو ډیسټینیشن هغه بیا ته آپشن راځي هغه کیدای شي زه تاسو ته بیا کمپیوټر سکرین باندې وښیم هغه تاسو ته راځي هغه بیا تاسو هغه شی بیا کولی شئ اول مو څه کول بیک اپ مو جوړ کړو اوس مو هغه بیک اپ نه مو ریسټور کوو ریسټور څه مو کوو اول مو څه کول اول پارټیشن ټو پارټیشن کول وزو پارټیشن ټو پارټیشن وزو پارټیشن اول به وکړي لوکل پارټیشن بیا به فرام پارټیشن وکړي یعنی تو فرام پارټیشن یې څه کله تو کلیک وکړو تا ته ډرایو راشي کوم ډرایو کې چې تا چولی دی هغه ډرایو باندې کلیک وکړه تا چې کوم هغه ریسټور دی هغه پروسیس به شروع شي تا چې کوم بیک اپ چولی دی بیک اپ به ریسټور شي دې نه علاوه که تا وینډوز جوړه کړې دی وینډوز بیک اپ دې جوړ کړی دی وینډوز داسې خرابه شوه هغه ټایم باندې ته داسې کولی شې ته ماغه کوم هغه څه تا چولی دی بیک اپ تا چولی دی ماغه یې طریقه دی ما خبره دی لوکل دی لوکل نه به ته څه وکړې لوکل نه به کلیک وکړي بیا به پارټیشن یې کلیک وکړي ماغه خبره دی ماغه کوم ډیسک ټو ډیسک هغه خو فرام ډی پارټیشن شو اوس کې ایمیج ته کوم ایمیج ته راخلي وینډوز ته دوباره کوي یعنی ته وینډوز نه بیا خلاصي دوباره تا ته د وینډوز ضرورت نشته څه ته بیا وینډوز وکړي بس ما هغه څومره فایلونه څومره چې څه ته ورچولی دي داسې طریقه وکړه دغه پارټیشن باندې کلیک وکړه ډیسک ته به تا تعلق نشته پارټیشن باندې د کلیک وکړو پارټیشن نه بعد به ته پارټیشن دې کلیک وکړو بیا به ته وکړي فرام ایمیج وکړي ټیک شو فرام ایمیج دا دی فرام ایمیج نه به ته کلیک وکړي ټیک شو فرام ایمیج نه ته کلیک وکړو ته کوم ډرایو کې چولی وي هغه ته چې سورس ډرایو وي کوم ډرایو کې ته چولی سورس ډرایو که کوم ډرایو همداسې څه ته یې جوړوي تا ته به راشي کوم ډرایو ډیسټینیشن ډرایو ته هغه کې واچوه ذهن کې وساته ذهن نشیني کا سرچ یا کوه چې لوسته شي هغه کې ته واچولو همدغې طریقې سره جوړېږي همدغې طریقې سره ریسټور کېږي بیک اپ کېږي ریسټور کېږي اوس یې ته ریسټور کوي همدا پارټیشن ریسټور کوي پارټیشن فرام پارټیشن
که بیا ته ایمیج د وینډوز کومه وینډو د وینډوز تو کړی دی وینډوز بیک اپ ته چولې دی وینډوز بیک اپ ته دوباره کوي دا پارټیشن باندې کلیک وکړه بیا فرام ایمیج باندې کلیک وکړه بیا به ته کوم ډرایو کې څه چولې وي ا ډرایو به ته راشي هغه ډرایو نه چې کله ته کلیک ونیو کې ا ډرایو ته خلاص شي چې کله کمپیوټر ته استعمالوي نو ته ضرورت نشته چې ته زه ډرایو وغیره هر شی وخایم ان شاء الله هغه به ته پیږي او کوم ډرایو باندې ستو کلیک وکړو چې ته څه تا چولې مغ ډرایو کې سرچ کوم هغه ډرایو کې به ته یو ریډ ور نشان باندې فایل راشي ا فایل باندې کلیک وکړه بس ریسټور ورکا کلیک د سپوک هغه ریسټوریشن وشو شي تا وینډوز خراب شي دی تا وینډوز خراب شي دی وینډوز دوباره بحال شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین او ان شاء الله آینده به وي انټرسټینګ او خیر او ویډیو سره بیا ملويږو او کوشش کوو چې دا شی تاسو ته بیا مطلب دا کمپیوټر سکرین باندې واخیم ان شاء الله خوشحال ساته خدای مو خوشحال ساته خوشحال اوسئ ډیره مننه یو وارې بیا ریکویسټ کوو چې ما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو باندې کمنټ وکړئ او چاته څه ضرورت وي ان شاء الله د کمپیوټر په ذریعه کمپیوټر په متعلق وي موبایل په متعلق وي کوډ وي موبایل لاک شوی وي ریسټوریشن په متعلق وي بل څه مساله وي پیټرن کې لاک شوی وي نور څه د شن په متعلق کوم مساله وي ټنسیز وي پورټو سویچ وي نور څه مشکلات وي ان شاء الله دا باندې حاضر دی ما ته کمنټس کې ولې کوی ان شاء الله څه مساله وي هغه به حل کیږي ته ملوي وخت دعوانا الحمدلله رب العالمین ملوي ګوګنه نی ویډیو سره الله